بس پرېږدئ. صحیح. نو بنیادي خبره خو دغه ده. اوس موږ وایو چې قبضه بیا اضافي کټ کړه. وایي چې ترمذي کې حدیث راځي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم یاخذ من لحیته طولا وعرضا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به خپل ګیرې مبارکې نه په طول او په عرض یعنی لینک او ویټ دواړو کې به کټینګ کو. اوس څومره کټینګ به کو نو دې پته چرته نشته. نو دا پته لګي د عبد الله ابن عمر سره د پریکټس نه. عبد الله ابن عمر د پیغمبر علیه السلام صحابي دی، لازم ملازم مرګره دی او داسې مینده کې چې حضور علیه الصلاۃ والسلام به ورته ګوري چې وبس څنګه سکینه به وبا شانس کړي. پیغمبر علیه السلام پاسي څنګه نو حضور علیه السلام په دوی داسې کړی نو کله یو برشان پاسې دی او شو نو هغه طریقه له کوله پیغمبر ته طریقه پاسه. نو دې چې کله احرام نه فارغ شو نو حج نه نو د خپل ګره د سینې ولا حضرت نافع سے ویل چې ما استاد عبد الله بن عمر څخه ګره د سینې او دا ځای کړ او دا طرف هم داسې ونیسه او اضافي کړ او دا طرف هم داسې ونیسه اضافي. نو عبد الله بن عمر څخه دا پریکټس دی دا دلیل دی. صحیح شو. او بل ځای خبره ده چې د پیغمبر اسلام عمومي ژوند ته چې موږ ګورو نو د پیغمبر اسلام عمومي ژوند ډېر ډیسپلین، ډېر منظم او ډېر ارګنایز ژوند. حضرت انس سے فرمایي چې لس کاله د پیغمبر اسلام خدمت کې پاتې ما کله د پیغمبر اسلام د سر مبارک وخت یا د ګیري مبارک وخت ببر نه دی کتلی. نو همیشه یعنی ارګنایز وخت او چې د حضور علیه السلام درس ما کله ان ارګنایز نه کتل. حضور علیه السلام خو دې ارګنایزیشن کې او ډیسپلین کې دومره ډېر محتاط چې داسې مسجد ته برات او دا شوز به هم داسې غیر منظم وکتل نه ښه به یې نه ګڼل. دا شوز باید داسې منظم پراته هلکه دا بټنې دي. پیغمبر علیه السلام یو صحابي وکتل دا بټنې داسې کولاوه. پیغمبر علیه السلام ورته چې ګوره د دې بټنې کې ضرورت نه وي بیا تعالی ګولې سره ده او که دې ضرورت نه ده تړلې ولې نه ده دې ځان سره ښه نه ښکاري. ارګنایز پکار دی. بیا د پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لا یمشین احدکم فی نعل واحد. که ستاسو یو شو هغه وشلېږي بوټ وشلېږي نو په یو شو کې واک مه کوئ. یعنې دا بله وباسه د دې په ځای باندې خپې لکه نو څه خپوزه دا ښه خبره ده. ځکه چې دا یو خپه دی یو سپلی دی وي او بله دی نه یو خو به ته ان ارګنایز روانې او کله په دغسې ان ارګنایز فلو کې په سړي خپه بې ځایه پرېوځي د ملا درد ورته پیدا شي یو د ایورلاستینګ وي. او دویمه دا چې دغسې سړی چې دا یو خپه یې پټه یو بله یې لوسی خلک ورته ګوري چې دا د باندې چل روغ ده که لیونی دی. صحیح. انا حضور علیه السلام وایي چې دا ښه نه ښکاري. نو د بیلنس تو لپاره باید چې دا بل د پیزار هم راوباسي دواړه لاس کې ونیسي. نو اوس چې د ارګنایز ژوند د پیغمبر علیه السلام ته ګورو نو د هغې نه دا خبره معلومېږي چې عبدالله ابن عمر ته دا ګیره څنګه ارګنایز کوله دا د پیغمبر علیه السلام نه ختم ده. آیت نمبر سورة بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. ومن الناس أباسيد خلقنا من آغسوك يقولو چدیوی آمنا بالله منگ ایمان راوڑ اللہ تعالی باندی فیضا اوزیا خوشکل دلا تکلیف ورکیشی فی اللہ دا اللہ پلاکی
جعل فتنة الناس ندے وگنی اخیالو کی ددے تکلیف ورکولو دخلقو کا عذاب اللہ لکا چی خدای عذاب ورکڑی اللہ کو دن کے چور تکلیف ملاوشی خلق والا تکلیف ورکی ندے دا خدای ناراض شي سوری دا خدای ناراض شي حالانکہ رنبنے آیت بصورت اللہ تعالی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا خلق دا خیال کئی چھ دیو بس پا دیکھ لاسی چی منگا ایمان راوڑا وهم لا یفتنون دیو بر تکلیفون سخنبیری جی اللہ تعالیٰ وقصیر قد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین اللہ تعالیٰ وی دی تاریخ پوری نگوری دن نوان دے خلق چچا دی او ذر قبول کرے دے بیا دا تکلیفون تمانی گولی کی دی تکلیفون بانے فیصل سان ترانی دیکھو وما تاستوی چا اگر گویا مسلمانم بالعرب کہ دانا مشکلات لا الہ چا لا الہ الا اللہ تقاضی دی مشکلات تا مخنی ولا او هغه مشکلات په خند پیشانه باندې فیس کول او په خند پیشانه فیس کولو نه بعد درجات عالیه دستا په انتظار کې الله تعالی وایي چې خدای د پاره ته مخلوق ودرولې ته د خدای راوړي ناراضه کېږي صحیح دا ایمان تقاضا ده دا درول بچي ومن الناس ابعض خلقنا من آده قولو چه دیوی آمنا منگ ایمان راوڑ دے باللہ اللہ بانے فینا اوذی فی اللہ چکل والا تکلیف ورکشی پا دل دا اللہ کی پدار دا اللہ کی جعل فتنة اللہ سے دے اکنی دا تکلیف ورکول دا خلقو کا عذاب اللہ پشان دا عذاب دا اللہ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ اگر راشی امداد جانب درستانا لیقولن نبیات ہوئی انا کلنا محکم منگا استاس ملگری کہ اللہ طرفنا مسلمانان تا امداد او غنیمت ملوشی ندے بیا ہم پکی دعوی رہی منگا کوئی استاس ملگری منگا پکی نہیں سراک گئی نتو منگا غنیمت کی مرگرے تکلیف چرمائنا شی بیا خدای سر روانا کی صحیح عربی و شاعر دیر عجیب خبر کرے وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةً أُدْعَى لَهَا وَإِذَا يُحَسُّ الْحِيسُ يُدْعَى جُنْدُهُ بیچکل تکلیف کو کئی نبی منکر اپنے دے اچھا الوا پخش بیا تول را من تکی اولیس اللہ آیان دے اللہ بعالم خالق بما فی صدور العالمین پانشے چی پسینو دا مخلوقات کے دے اللہ تعالیٰ وی لکو رازن بانی عالمیم چی تو دا خدای پر دین کی سمر تکلیف برداشت کو لشی صحیح سورہ حج سورہ حج يا أولي الزوج حقنا بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 7 ومن الناس بعض خلقنا من آد یعبد اللہ کہ دے عبادت کی دا اللہ علی حرف خودے پر تذبذب کی تذبذب پہ جائیں کنفیوزی مطمئن نہیں تو خدای پر دین باندے عقیدہ نہیں ٹوٹا تو خدای پر دین باندے بس اسے ڈرے سر ہوا ہے مذبذب بھی فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ كَوْرَسَيْ گِدَتَا فَخَيْرٌ دین پلا رکھی سخیر وقت ملاوشی اطمئن بید مطمئن شدا خیر باندے وَإِنْ أَصَابَتُ فِتْنَةٌ خَكَوْرَسَيْ گِدَتَا تکلیف بلارد اللہ کے انقلب علا وجہ دید دن شاشی پمخبل باندے دن مخوارے کہ تکلیف پر دین لارک ملاوشی دین پریدی مخدوارے اس اللہ تعالیٰ اذا سڑے خسرت دنیا والآخرہ دل دنیا و آخرت دوارا تباش ذالک اول خسران ہوئی
دا ډېر لوی تاوان دی. نو واپس خپل سبق ومن الناس ابازید خلقنا من آغسوک دے ومن الناس ابازید خلقنا من آغا دے پولچ دے وی آمنا منگ ایمان راوڑے دے پاللہ بانی فیضا اوزیا خوچ کلورد تکلیف ورکیش باللہ دا اللہ لار کی جان فتنتن ناسے نو دے اگنی اوشماری دا تکلیف دخل کو کا عذاب اللہ پشان دا عذاب دا اللہ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ اگر راشِ امداد جانب درستانا لَيَقُولُنَّ نبیاتوی اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ یقیناً منگوتا سرا علیہ اللہ آیانت اللہ تعالیٰ بِعَالَمَ خَالِمْ بِمَا پاشے والے فی صدور العالمین چھ پسینود مخلوقات جدی وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا یقیناً فی جلی اللہ تعالیٰ جدا کئی باکسان چی ایمان راوڑ دے والا یعلمن المنافقین او جدا کئی بمنافقان نو اس ایمان والا او منافق جدا کی گی سنگا تیسر خور اگر طول خلق دسنگی ملگری فخو وقتوں کی طول خلق دسنگی داشی تکلیف داشی نے دیا پتہ ہو لگی چی سوک مومن مخلص دے او سوک منافق دے سوک مومن مخلص دے سوک ذکر منافق آخو دیتا گولی چی خچا سر رہا نو پرون ما طرف انان خبر طرف طرف بس دا خبر کرے گا صحیح زمان شہر سے بہت طرح کاربز ملی گئی یہ منافق دا کاربز ملی منافق تب کاربو ہے یہ دا کاربز ملی زمان جو یہ دا سنگا یہ کاربز پنوار خاطر روانی ذکر ہوا دا قبلی طرف میں چلی دا نو دے پنوار خاطر چلی روانو چاہے تپو سکے وی سکے پہلے کار میں لاس نہیں دس کے کتنے کار لاس اینجلس کے نو لگ صاحب دا لاس اینجلس در سے دو ٹائم نو شوے چی دیکھ بیا پتی لار واپس روانا نو ما حکا سے تپو سکو ویسا چلتا دیں پی جسی میں ویلی کی میں کار دے نو ویتا کو لاس اینجلس دنے رسے دیتا ویچ لاس اینجلس کی میں کار دے اس سے میں ویلی کی وی مرگری زمون کار آغا طرف دے چکم طرف تا ہوا چلی گی صحیح وی وقتی ہوا چلی دا نور خاطبان زما کار مون کو وی ہوا سے چلی گی نو منافق سے ہوا تر چلی گئی اللہ دے مونږ منافقت نه بچا او دا د خدای بنیز باندې د کفر نه بدترین شي منافقت ده دا د کفر د خدای کافر هم بدی شي خو منافق د کافر نه ډیر زیات بدی شي او دی وجه قرآن کې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د منافق عذاب د فرعون نه زیات دی منافق عذاب د فرعون نه زیات دی ولی ځکه د خپل زعم هم خدای له دوکور کولا او پیغمبر له دوکور کولا هم مسلمانان له دوکور کولا هر چې کافر دی هغه دوکه نه کوي بس هغه کافر ته خپل کفر ولا د ځان کلیر کړی ځان کلیر کړی چې بس هغه کافر زمون شیخ رحمت الله علیه فرمایل وی مومن داسې پکار دی لکه ابو بکر او کافر داسې پکار دی لکه ابو جهل کافر داسې پکار دی لکه ابو ټینګ ولاړو خپل خبره باندې صحیح نام یو کریډټ دی نام یو کریډټ دی او عبد الله ابن ابي د زناور دی دغه په مسجد کې پیغمبر اسلام پسې ولاړو نو بدل دی خلک خدای موږ سره احسان پیغمبر علیہ السلام پیدا مکه کې شو موږ په مدینه ته راوستل ټول وای الحمدلله دو منټه بعد په دروازه نه بهر خان ته ولاړو دې مسجد په نظر څنګه خلاص او د مکینه ورات من باندې کوم سنت صحیح نظر عبد الله بن ابي ولا سره پیغمبر اسلام الجنازه میں خدای دمرا مصورنا يقول لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبر ذاك منافق مړي ته کېږي منافق خدای دې ورشي وقال الذين كفروا للذين آمنوا ويا كسان چې کافران شو مومنانو ته وي اتبعوا سبيلنا وتاسو اتباع کوي دلار زمونږ ولنحمل خطاياكم من بوجت گناہوں استاسو کافران برابر مسلمانانو ته وي تاسو دسنه یریږي خدای د عذاب نه یریږي چې کوم ایمان راوړل وي موږ سره ملګری شي که عذاب مزاج یې کومه عذاب مذابی گناہ پرمونگا وما هم بحاملین عن
دوی پورته کوونکي د ګناهونو دوی نه من شیء صدقون لهم انهم یقینا دوی لکاذبون دروغجن دي ولا يحملن اثقالا ولا يحملنها دی بپورته کوي اثقالا هغه بوجونه د ګناهونو خپلو واثقالا ما اثقالهم اضافي بوجونه او برنا خپلو ګناهونو سره ولا يسألن اتپوس بکول شي دوی نه پر ورځ د قیامت عما كانوا يفترون دا هغه افترا او دا فیبریکیشن او دا دروغ جوړول چې دوی به دروغ جوړول ولقد ارسلنا نوحا یقینا موږ لګلو نو علیہ السلام الى قومه قوم دتا فلبث فيهم د وخت ډیر کدوې کې الفساد سرکالا الا 50 عاما مگر 50 کم نو 50 کم نه سوا 50 کالا نوح علیہ السلام د قوم ته څوک دعوت وکړو نصیحت د عمر 40 کاله کې ورته پیغمبري ویلا هوا د طوفان نه بعد هم د 50 کاله کې ورته نو 900 او 50 کال سره چې 90 کال نور یو ځای کې نو یو ځل 40 کال عمر ټوټل د نوح علیه السلام او حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي د مرګ فرشته چې ورته راغله نو ورته وی یا اطول الانبیاء کیف وجدت الدنیا پیغمبرانو کې د عمر خاونده د دنیا متعلق د څه نتیجه اخیستله یو ځل 40 کال عمر دې تیر کړ څه نتیجه دې اخیستله نو علیہ السلام ورته وجدتها كدار لها بابان لکه یو لوی سرای لکه یو لوی سرای لها بابان چې پکې دو دروازې وي دخلت من واحد وخرجت من اخر دی یمین سره رانوځي او بل باندې وسی ان معنا دا چې دا د استوګ ځای نه دی دا د پاتې کېدو ځای نه دی دا خو ترانګ دی دا موږ چې دنیا کې دیرو وختیرو دا څه دی دا ترانګ دی نو علیہ السلام ډېر تصور ورکړي بس دا ترانګ دی صحیح دا ترانګ پیریډ دی دا څه ترانګ دوه خط تصور ورکړي ترانګ پیریډ چې وجدتها كدار لها بابان دخلت من واحد وخرجت من اخر یو نه رانوتم او د درې نه ووتم ولقد ارسلنا نوحا يقينا مولد نوح عليه السلام الى قومه قوم درتا فلبث فيهم بوقت كدوئك الفصنة سركالا الا 50 عاما مگر 50 فاخذهم الطوفان پس انس دوئل طوفان ظالمون حال دانچ دوئل ظلم کونکی فانجیناو اس نجات ورکمونگ دلاوا اصحاب السفینت امرگرد کشتائی دا جسو کرسا کشتائی وجعلنا او گردولمون دا واقعاو دا کسا آیتا نمونت عبرت للعالمین مخلوقات پارا و ابراہیم آیات کا ابراہیم اس قال لقومی چکلوے دا قوم فلتا او خدلنا بندگیو کئی دا اللہ واتقوه او یری گئی اللہ نا ذالکم خیر لکم دا بہتر دتا دپارا ان کنتم تعلمون کتا سپوئے گئی انما تعبدون من دون اللہ انما تعبدون من دون اللہ یقینا چتا سو عبادت کوئی بغیر دانا اوثانا یعنی بتان وتخلقون اتاس جوڑوئی افکندرو ان الذین یقینا آکسان تعبدون من دون اللہ چتا سو عبادت کوئی بغیر دانا لا یملکون لکم دی اختیار دلتا دپار اسکندر رزق ورکولو فبتغو عند اللہ رزقا تاسو ولټوي طلب کوي د الله د جانب رزق وعبدو ابندگی د الله او کوي وشکرو لا اشکر ادا کوي الله د پاره الیه ترجعون دغه الله تعالی ته تاسو واپس کوئ شي نو اوسره بندگی او عبادت د الله چې کوي د پاره چې او الله مشکلات نه بچاته الله تعالی رحمت را باندې راولي ضرورت پوره کې خیر راځي دنیا کې او په آخرت کې الله تعالی وایي دا بوتان عبادت چې کوي دای سره خو رزق سره کنټرول هم نشته نو پتہ یې تاسو مصیبت اغستی چې دې بوتان عبادت کوي رزق مو پکاري فتو عند الله رزق دار خدای نه وتعالى کوي
وعبدوا له د خدای بندګي وکړي واشکروا له چې خدای څه شی درکړي په هغه باندې شکر وکړي. اوس د شکر معنا څه ده؟ نو د شکر مونږ ډیفینیشن کوو العمل وفق عطاء الله، عمل موافق د ورکړې د الله. دا د شکر تعریف عمل مطابق د ورکړې د الله. الله تعالی صحت درکړي دي بدني عبادت کوا، الله تعالی مال درکړي دي مالی عبادت کوا، الله تعالی اولاد درکړي دي حسن تربیت انتظام کوا، الله تعالی حکومت درکړي دي عدل انصاف کوا، الله تعالی عزت درکړي دي د مخلوق د خیر لپاره استعمال کا. اوس یو سره خدای باندې صحت ورکړي صحت او دې د خدای بندګي نه کوي نو کته درته 2000 درهم په دې تسبوح چې الله شتا شکر دې شکر دې او صحت دې راکړي الله تعالی دې شکر دې هغه د موږ وخت ان شاء الله تاسو ورته په دې دلته دا څنګه امریکا ته دا موږ ته نو ثانک یو دا څنګه چې یو چې کله ورته چې نو ثانک یو او مسلمان څو دا موږ ته نو ثانک یو صحیح سبل هذا بادش ما تفكر میں نے کثرت حدیث سے خدای پیغمبر څخه بدیو یې دې پیسو لري د دنیا دارای لري چې دا سړی کې انسانیت نه پریږي بیا صحیح. او ما تاسو ته چې دا پیسې را چې کله مسلمان لراشي نو نارینه کې باندې خلاف دار او د باندې مسلمي د باندې څه موږ څنګه د په ځای باندې شیطان اثر کوي چې واستو ورته سړی دا ټول د خدای سپیرو په مسجد کې راځي ټول څوک دا نو پرېس کړه مسکینان په د مسجد کې راځم دي نو دا کاردار چې دی به موږ پرې دي او زنانه ابدسي سبکی ورته پیسو سر باندې چې دا به نومې به سر وځي یا پر ورو راځي تبلیغ کو نام مسکی بیا دا دې غاړه شروع ده اوس ته دې مراد څه ده او کنه اوس دې ځکه کی صحیح ضرورت به دې نه کوي بل دا عذاب دې خدای قهر او سورہ اعراف تاسو تیر شو شیطان وې څو مخلوق گمراه کول څنګه لسوم دی اول او چې لوسه کوم بس بیا نور کار به خپل کوي یا موږ کوژده د موقع او ادب او ځان په خپل کې شیطان موږ سره به دا راځي باندې چې کوژده د موقع او ادب او ځان په خپل کوي ګاډي نه ما او څوک نور کارونه مو تاسو د خپل او واسطه الله دې معاف وَإِن تُكَذِّبُوا فقد كذب اكتاس تکذیب کوي فقد كذب من قبلكم نو تکذیب کړي امتونه مخکې تاسو نه پیغمبرانو ته دروژن ویلو نو تاسو ته هغه نتیجه نه معلومه. وما على الرسول ان پیغمبر باندې الا البلاغ المبين مگر رسول او نصیحت واضح. اولم يروا آیات دې كيف يبدئ الله الخلق چې څنګه الله تعالی ابتداء پیدا کوي مخلوق ثم يعيد ابیا به ثانیا په دویم مرتبه پیدا کوي. الله تعالی فرمایي چې تاسو خپل وین پیدا کېدل ډیر ناشنا ښکاري حالانکه تاسو روزانه مشاهده کوئ خپل ژوند روزانه مشاهده کوي چې الله تعالی مړ بیا ژوند کوي. خدای وایي دا غزمکا دا مړوي زته باران را اورم څنګه ژوند شي هغه مړې دانی چې په دې کې دنه پردي خدای ولې وجود ورکی او تیغ تراو باسي او دا غي ډیولپمنٹ شي. الله تعالی فرمایي چې تاسو دې ته نه ګورئ چې خدای مړ مخلوق څنګه بیا ژوند کوي. ان ذالک یقینا دا کار علی الله اللہ تعالی تا یسیر ډیر آسان دی. قل توتو آیا سیرو فی الارض جو گرزیزما کی فانظرو اگوری کیف بدع الخلق چی سرنگی اللہ تعالی پیدا کا مخلوق ثم اللہ ابیا اللہ تعالی ینشون نشأت الاخرہ پیدا گئی با پدوین پیدا کول سر انسانان ان اللہ یقینا اللہ علا کل شیء پاسز بانے قدیر قدرت لرن کے دے یعذب من یشاء عذاب ورکے اللہ تعالی چاہتا چوغواری ویرحم من یشاء ارحم کئی عجابان چوغواری ویلی تقلبون ادغی اللہ تعالی تبتاس واپس کوئشی وما انتم بموجزین فی الارض انیتاسو عاجزون کی اللہ لا فی الارض پسما کے خدای حاجز کولے نشی یعنی خدای ڈیفیٹ کولے نشی
वमा अंतुम नहीं तासो बेमोजिजीना शिकस्त वर्कौन के अल्लाह ताला ला फिल अर्द न पज़मा के वला फिस समाए न पासमान के वमा लकुम निश्तरता ज़पारा मिन दूनिल्लाह को मुकाबला अल्लाह के मिन वलीयन सोग दोस्त वला नसीर अनसो इमदाद कौन के वल्लज़ीना कसान कफरू बिआयातिल्लाह चाहे काफिरान शोरे पायतुन दाल्ला वलिकाए को मुलाकात दाल्ला बाप बादल मौत माने तो मरने बाद जुन न इनकार कई उलाए का बाकसान जैसो में रहमती दैना उम्मीद शवीद रहमत जमाना व उलाए का बाकसान लहुम अज़ाबुन अलीम दुए पार दर्दनाक अज़ाब दे फमा कान जवाब कौमिही उस दती खबर ताल्लुक द आयत नंबर 16 आयत नंबर 16 बोल जो इब्राहिम कौमी इब्राहिम याद कर चवे दको फलता ओ बुदुल्ला बंदगी गई डाला वत्तको औयरे गई डाला ना इब्राहिम से दावत कर मुद्दा दाखिल है मालूम तो उसने आयत नंबर 30 आयत नंबर फमा कान जवाब कौमी पसनो रद्द अमल तो कौम दो जवाब तो कौम दो इल्ला अम गर्दा खबर चुए हुए उखलो कत्ल के इब्राहिम और हर्रिको या उस वजवे पान जाहुल्लाह मिनन नारे पस निजात और कदला अल्लाह ताला दोरना इन फी ज़ालिका यकीनन पदे के आयातिन अलामात लिकौमी युमिनूना कौम द पारा ईमान राड़ी सूरह अल-अंबिया अव्वल नसम पारा पैदाम को आयत नंबर 50 वाले वल्लसम पारा Dress of mission. Ajaran क्या पैदा कर आयत नंबर 50 वलक़द आतेना इब्राहीम यकीना मुवर करे इब्राहीम अलैहिस्सलाम तारुशदहु सड़ी तो दुरुस्त माना सड़ी तो अक्लमंदी मिन कबलो मस्जिद पैगंबर है ना पैगंबर अला पैगंबर शी सड़ी तो पकी हुई है पैगंबर को डेर पाक शे दे न तुमरा पाक शे खुदा को फरीद लुखी के ना चाहिए तुमरा पाक शे पनाकार लुखी के ना चाहिए अल्लाह ताला दे वजह है इब्राहिम द पैगंबर है मख के सड़े हो इब्राहिम मख के सड़े हो वलक़द आतेना इब्राहीम यकीनन मुवर करे इब्राहिम तरुशदो सड़ी तो दद मिन कबलो मस्जिद देना व कुन्ना वनुगा बे इब्राहिम बाने आलिमीना खबरदार और इल्म लरों की इस्लाल ले बेही कल जो इब्राहिम प्लान फलता को फलता महादे तमासेर सुरी दामा डलुना अल्लकिया गमा डलुना अंतुम लागा के पहुंचता सुदागे इबादत कौन के यानी का बुतान ददे से हिस्ट्री दा एक बुतान से पास इबादत कोई ददे से हिस्ट्री से बैकग्राउंड उस दे से ददे हिस्ट्री नवा सिवाय ददे ना कि जमीन प्यारा निकानो बमदा कार को रिवाज है सोचे रिवाज है जमीन का कल्चर ही सदा कालो तवे वजदना आबाना मुंगा मुंदरी प्लारा समंगा लहा दे बुतार पारा आबिदीन इबादत कौन के ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम वे लक़द कुंतुम अंतुम यकीनन तासु व आबाउकुम प्लारा तासु फी ज़लाल मुबीन पडो या गुमराह के कालो तवे अजेत विस्तासु प्लारा न तासु टोल गुमराह की नदी वते खा नो उसमें गठोड़ गुमराह माना दादा कार गलत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं यकीनन गलत वेता तरक से खैर खबर है तेरा तो कर कनदा सुमु मुखालफत है कालो तो अजेतना बिलहक आया तारा तल करे मुंह तपस हकीकत माने हम अंत मिन अल्लाह बिन और कनत फकत फजमूज के मस्खरे थे
لعب معنا لوبي کول تاسو مونږ باندې لوبي کې کنه تاسو سره مقابله کې څه خشېشتا قال دور دوے بل ربکم رب السماوات بلکہ رب تاسو رب د اسمانونو د ځمکې دے الذی اغرف فطرهن چې پیدا کړی دی دا وانا علی ذالکم من الشاهدین ازپ دې باندې د اعتراف او د اقرار کوونکو څخه وتلای اقسم خدای لا کیدن اسنامکم چې زب تدبیر جوړوم اسنامکم دې بوتان استاد ہوتا بعد ان تو لو مدبرین پس دے چې تاسو ګرځي شاکون کی یعنی تاسو کله خپل ایگزیبیشن لځي او د شار نه وځي ما یو پلین جوړ کړی دی تاسو دې بوتانو خبر اخلم نو دوی لاړ او ابراهيم عليه السلام پاتې شو نو پس چې شار خالی شو نو دوی یو سلیج هیمر ځان سره راوغسته یو تبر راوغسته او راغله فجعلهم جذابا فسويغ ذل دور مات الا كبير اللهم مگر مشر ولا سالم پریخود یو غټ بوتو هغه سالم پریخود لعلهم دې دپارا چې دوی اله دې مشر بوتا يرجعون رجوع کی قانون دوی واپس راغل نو دوی طریقه دا و چې سفر نو راتل نړمبه وخت مسجد تل مونږ چې بعد راځو نو به مسجد د سنت طریقه ده قالو دوی من فعل هذا بآلهتنا وچا کړه دا کار خدایانو زمو سره انه لمن الظالمین یقینا دې ظالمانو څخه قالو نو دې کسانو وې سمعنا فتن مون با اورید یو ځوان یذکرهم چې همیشه به دوی ذکر کو مون به یو ځوان اورید همیشه به دې بوتانو متعلق لګیاو منفی انداز سره منفی انداز سره په معنا دا چې هغه به انویسټیګیټ سده رابه ولو انډر انویسټیګیشن به واچو یقال له ابراهیم ویلش یغت ابراهیم قالو وی فاتو بی راولی دی علی اعین الناس سترگو مشاهد خلقو تا لعلهم یشهدون شاید چې دوی په گوايو کې یا دوی نظارو کې قالو نو دوی راوست ورته وی انت فعلت هذا آیات کړه دا کار دی آلیتنا خدایانو زمون پر ابراهیم قال ابراهیم وی بل فعلا بلکې کړه دا کار کوونکی کړه دا کار چا یو کوونکی قال وید بل فعلا وی کړه دا کار کوونکی کبیرهم هذا امشر بدوی کې دا سالم ولار دی مشردار سالم فاسالون تپوسو کئی دوینا انکانو ینتکون کدوی خبر کونے فرجعو الہ ابراہیم علیہ السلام ورتے مانا تپوس کوئی دی خدای نا تپوسو کی تاس نچا دا مخوالے دے دستا خوبولی ویمات دستا پوسو لی تابانے ماترا دستا یو لاسو لی کندن دے دی خدای نا تپوسو لی کدوی خبر کونش نو فرجعو الہ انفسیم یو مانا دارا چی دوی یو بلتاو قتل ملامت شو یو بل ته وخت ابین درجه وی لار خو سیمانه سرونه کړه فرجعوا الى انفسهم ملامت شو قالوا او ان زبان حال سره پلکی یعنی دوی حالت ناسو لکه ته ځان بلیم کو چې یقینا موږ ډېر ظالمان یو وی نه حالت ناسو حالت ناسو فقالوا بيوي زبان حاضرا انكم انتم الظالمون يقينا تاسبن كونكي ثم نكسوا على رؤوسهم يفوغوري اصل التنكيس کو معنا دار ما ته ګوري د تنکیس معنا دار چې شی د ځوان کی همغه د روان د جملې معنا او چې د ملامت شو څنګه کته کړل نو اوس دې د تنکیس معنا دې صدمه بیا راوچت کړل ثم نكسوا على رؤوسهم ابياقي واپس راوچت کړل سرونه خپل لقد علمت ويقينا تپتدا ما هؤلاء چندي دابطان ينتقون چې خبره کول شي ابراهيم عليه السلام ورته ها نو خبره نشي کولای نو کار موټر کول شي چې صرف دغه کمه ده چې خبره نشي کولای نور تاسو راځي کول شي قال اویدا پتابدونا آیاتا سو عبادت کوئے بغیر دا اللہ نما داغ بتانو لا ینفعکم چن تاسو نفدر کولشی ولا یضرکم انتکت در کولشی افل لکم حلاکت تاسو دپارا ولما تعبدون من دون اللہ
او دا هغه بوتانو لپاره چې تاسو یې بندګي کوئ بغیر د الله نه. افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه کوئ؟ قالو دوی وی حرقوه وی اسوځوئ ابراهیم وانصروا آلهتکم امداد کوئ د خدایانو خپلو ان کنتم فاعلین که چېرې تاسو یې کوونکي د دې کار کولنا. وی مونږ یا نارو او اورا کونی بردن و سلاما شیخ و سلاما سالم علی ابراہیم پہ ابراہیم بانے وارادو به کیدن ادھئی ارادو کا دتا دہلا کولو وجعلناهم الاخسرین مونگو گردول دوی تاوانیان اڈو نقصان کی. اللہ تعالیٰ وی دبانے میں اوریہ کو نو دا واقعہ تفصیلی دلتا ذکر دا اللہ تعالیٰ صرف ریفرنس پر گئی ننی سبق کی طرف ریفرنس پر گئی واپس پر سبق دا. فما كان جواب قومي پس نورد دی عمل او ریشن د قوم ددو الا قالوا مگر دا چووی د اقتلوا دی قتل کئی او حرقوا یا اسوزوی فانجاو اللہ نجات ورکدل اللہ من النار د اورنا ان فی ذالک یقینا پدیک لآیات نشانی دی لقوم یومنون قوم دپارا چیمان رانی. وقالا و ابراہیم انما اتخذتم من دون اللہ یقینا آغا اتخذتم من دون اللہ چتاسن ہوئی بغیر دالانا اوسان البتان مودت بینکم فی الحیات الدنیا مودت بینکم فی الحیات الدنیا داستاسو باہمی دوستی رفلمیس کے پجوان لدنیا کے دیکھو یعنی داستاسو کلچر دے دے کلچر پا بنیادی اوبر سر تعلق برقرار ساتا ہے. ادروائز ستاسو ہم دا بلا خلقو دا عقیدہ نجدہ بوتان سکولشی تاسو د بلا خلکو دا عقیده نه ده چې ابودان د دوستۍ او تعلق په بنیاد باندې تاسو را روان یې سوشل کې دی صحیح. ثم یوم القیامت بیا پر ورځ د قیامت یکفر بعضکم ببعض انکار بکوي دی یو بلنا ویلعن بعضکم بعضا او لعنت بوای په یو بل باندې وما واکم النار زایستات اور دی وما لکم من ناصرین نشتر تاسو پر څوک مددګاران. فآمن له لوط ایمان راړ ابراهیم علیه السلام باندې لوط علیه السلام نو دار دروارو د ابراهیم علیه السلام مشر رول دی راغلو د حاران نو د حاران دیو لوط علیہ السلام دا حاران دیو. وقال اوید انی مہاجر ویسے ہجرت کون کے ما الى ربی جانب درب زماتا انہو هو العزیز الحکیم یقیناً دا اللہ تعالی عزت والا حکمت والا دے. نو دا ابراہیم علیہ السلام داغو دکلی نمو سو ار الف ری ار او داو کو بابل نو اس اغا ار خونشتا خو اغا دای باندې بل خار آباد دے خو دوی دا اسکویشن کو ناغی که دا ار اغا بنیادون دا ار دا غی نشانے راوٹی بید ابراہیم علیہ السلام پا دا ار کے پا دے اور کے سولو اچھے کلا اور نا خدای محفوظ کو نا اللہ وطے اس دا وطن پریدا نو دا وطن پری خودو او دا بابل نرا روان شو نو لارو آل دا وے رائٹ بینک دا چلتا راڑو رائٹ بینک دا دا دریائے اردن خیر دا رائٹ بینک دا اس کے فلسطینین اتارٹی کم جائے دا ندغا دا ابراہیم علیہ السلام شار دے اسم دا پنو یادی الخلیل ہوئی وزا دا ابراہیم علیہ السلام قول پا کیوں دے الخلیل ہوئی وزا مشہور دا الخلیل. ووهبنا له اسحاق امونگا هبکدتا ورمکدت اسحاق ويعقوب يعقوب وجعلنا في ذريته النبوة امونگا اگردو پاولاد دکی النبوة نبوت والکتاب کتاب وآتیناو ورمکدتا اجره في الدنيا اجر دپ دنیا کے وانه في الاخرة یقینا دیو آخرت کے لمن الصالحین یقینا نیکانو سخا. ولوطن یاد کا لوط اسقال لقومه چکل اوید موقلتا انکم لتاتون الفاحشتا یقینا تاثرات الکوے الفاحشتا دے گندکارتا لواتتا گندکار لواتت
ما سبقکم بیا چې ندی وړاندې شوی ستاسو نه په دې کار کې من احد اسوک من العالمین د مخلوقات څخه ائنکم لتاتون الرجال آیا تاسو راتل کوئ الرجال نارینهو ته د قضای شهوت لپاره وتقطعون السبیل تاسو پرې کوئ لارې شوکې کوئ تاسو شو کوئ چې په دا لاره باندې خلک کیلو څه پوه کوي تاسو شمار وای پټ شو وتعطون فينا بكم المنكر اتاثرات کوي په مجلسو کولو کې ګند کارونو ته غړي گئی دانسونه کوي بربندي شرابونه سکي فما كان جواب قومه پس نور د عمل د قوم د الا ان قالوا مگر دا چې دوی وی لوط علیہ السلام ته ایتنا بعذاب الله وراول منتظر د خدای ان كنت من الصادقين کله کله استم سخا قال او لوط علیہ السلام رب او رب زما انصرني امدادك زما على القوم المفسدين بمقابله د مفسد قوم کې ولما جاءت رسلنا ابراهيم کله چراغل زمونږ استاد زمونږ قاصدان فرشتے ابراهيم تا بالبشرا په بشارت د بچي قالو ابراهيم قالو ابراهيم عليه السلام تا ان مهلكوا ذل قريه یقینا مهلاكون کر دیشار ان اعلی كانوا ظالمين یقینا اهل دې ظلم کوون کې قال او ابراهيم علیہ السلام ان فیها لوطا چې په دې شهر کې د لوط علیہ السلام ورته وی تاسو ورځي د علاقه ابراهيم علیہ السلام پر رائٹ بینکو لوط علیہ السلام په لیفت بینک کې پاتې وو د ابراهيم علیہ السلام علاقه ته الخلیل وی د لوط علیہ السلام علاقه ته ویلی افلاق وی وادي لوط ورته وی عربي کې او په انګریزي کې ورته لاټ ویلی سوی ورته لاټ ویلی نو دا په لیفت بینک کې دا اوس د اردن کنټرول کې ده ابراهيم عليه السلام ته موږ ورځو د دغه علاقې د خلک مړو دا هلاک او عذاب پیراولو ابراهيم وسړي مثلا چې پاکستان کې دلدل موږ زلر کوته ټلیفون وکړو یقینا په ټول مسلمانانو په خطر خو خپل خپلوان په ولګو کوم ځای چې یا سړي د پته ولګي خبر راشي چې فلانه علاقې کې داسې افت راغله ده بم لا شوې ده فلانه شو سیلاب راغی ډیر باران او شو کوټي پریوته خلک مړ شو نو سړي ورن ټلیفون وکړي صحیح ابراهيم عليه السلام ورته کوم علاقه ودا لیفت بینک وی لوط ته پکې زمارو هغه اب خلک را کوي مسلمان دی او پیغمبر دی قال ان فيها لوطا ابراهيم عليه السلام ورته دې کې لوط ته کاډو فرشتو ورته وی نحن عالمو مونږ خبره او بمن پاچا فیا چې دې شهر کې فرد پیژنو څه فرد پیژنو لننجیننا یقینا نجات ورکو دلا احل دلا الا امراتا مگر خود دلنا کانت من الغابرین دا درست پات کے دن کنا حلاکے دن کنا ولما ان جاءت رسولنا اکل چرال فرشتے زمانگ لوط علیہ السلام تا سی ابہم لوط علیہ السلام غمزد شردوی دوجی ذکر دا فرشتے چرالے ندی دا نوجوانانو علکانو پشکل کی ٹینیجر چې لاګيري راغلي او فرشتي خو وی خسته ارده دا قوم تاخو بغیرته قوم خلق انت صحیح دا ناپ راغلي صحیح ناپ دلته څنګه ده صحیح نو دا لږه ابراهيم عليه السلام طرف یا الله دا خو زمان المولدي شایسته الکان دي چې په دې سبب هلاکونه کی ځکه مل مبالغ وسري جامع وتی المرء سړی ادم ان هر وطن ابي ابو سن په خنو کار چل دی چړم به ما مړ نه بالا مل مسدان راځي د دې وجه په دې کراچۍ کې عموما دا لوی له مال خلک ده دوی خپل ډرایور او خپل ګار دا نشه پښتانه ساتي ای بل ځای باندې اعتماد کوي هغه په پښتون باندې مړیږي نو ال بستا کور ته راځي صحیح په پښتون باندې مړیږي په دې دوبای ته ځواب غلط د دې دوبای یو مدیر ته هغه ته وګورئ دا ټول د کور خادمان ټول پښتانه ساتي نو موږ ویل په پښتون باندې دوی اعتماد کول شي موږ یې غوښتل له یو ستا جانومات دینه
یعنی جان و مال باندې در تعرض نه کوي، عزت باندې در حمله نه کوي. او دویم دا چې په دې بل څه کوم نه کوي ډېر به ځان وړي. صحیح. نو ما وی او دا زمون کلچر خو اوس نو ګډوډ شه. مونږ هم دا مونږ ډالر هم راوځو. ډالر سره نه پاتې کیږي. اجازه دي څنګه؟ صحیح ده کنه؟ خدای دې زمون نه دا درې وایي ځکه کله وایي. وای بس هغه به تبعی چې پښتانه اسلام پرې او ورپسې خپل کلچر پرې. اوس هم خلک شته. اوس هم دا نن مې په اخبار کې وصلستل اوس په کراچۍ کې څو پښتون ټیکسي ډرایور پښتون حالانکه په دا کراچۍ کې دا موبایل دې سره کړ نه دا په دا بار د مسجد نه بار چې خبرې کې څه وایي او ته په 2000 روپیا باندې خرڅېږي کنه ورته مړی څنګه ټول غواړي چې یو ځل خلک موبایل باندې خبرې نه کوي موبایل نه جیږي ورته بلکې هغه ولا بند کړي زنګ ولا بند کړي که زنګ وشر په تر راځي او بیا د ما رژیم نه دا ها د زنانو نه د اوی نه پرسنه کوي یو ډېر بدامي ده صحیح ونن دا ما لیکلو چې یو پښتون ډرایور د فلاني ځای نه یو ریټایر پروفیسور دی ریټایر پروفیسور نوم یې لیکل د کراچۍ یونیورسيټي نو هغه د الټن وشتل ټیکسي ډرایور او وګوي د فلاني ځای ملته ډراپ نو مستراغه واپس ته نو دا هغه یو وړوکی بریک پاتې شو په ګاډي ټیکسي پاتې شو دته چې ما ګاډي کو تراوس نو ګاډي صفای به کول نو چې اشه کولاو کې نه چې دوه پاسپورتونو د استرالیا ویزه کې لګیدل او درینیم لکه کالدار یې تور درینیم لکه دلته پیسې نه دي یعنی مثلا په 15000 ډالر به پاکستان کې درینیم لکه روپے او ډېر شي د دې خلکو ایمان نه کیږي نه ټیکسي ډرایور بیا ټیکسي ډرایور شو او قریبي تانه ته لاړ او وایي چې دا پاسپورتونه دا پاسپورت چې دا سره ما وشت کړو د فلاني ځای نه فلاني ځای نه پر خپل څه دې رقم دا مال فلاني ځای وشت کړو راځي دا علاقه پولیس ته ټلیفون کړی دی وایي دا پروفیسور سے پیدا کړ صحیح په پروفیسور ته چې بیگ ملاو شو پکانه کې وی دا سړی سوته او په ټیکسي ډرایور دی بینه ځوان چې دا فرشته ده که انسان دی ایو تنه انسان دی او دا کوم قام سره تعلق ساتي ما یو ته دا پښتون دی صحیح وی خدای د دنیا نه روانه انجیر سره وی خدای د دنیا نه روانه اوس هم دې مسلمانان شته نو مې مطلب اوس هم دې فکر نه روانه خلک شته کنيسه اجراني يشتا الله اکبر ولما ان جاءت رسلنا لوطا اکل چرال القاصدان زنگ لوط علیہ السلام تا فرشتے زمونگا سی ابیم دے غمزد شر دوی دو وجه وضاق بهم زرغن ادیرا تنگشو دوی دو وجه زرغن د سینے پہ اعتبار ٹینشن پر آگئے سپر آگئے ٹینشن پر آگئے خفگان پر آگئے نو سده باندې څنګه نو دې په وګوره سړي باندې چې ټینشن ني نو آثار په مخ هم ظاهر شي ظاهر کی نه نو فرشتو فورا د ټینشن معلوم کړ وقالو دوی ورته لا تخف يريګه ما ځان مې یریږي ولا تحزن فکر من کېږه ما زمون متعلق لا تخف معنا ځان مې یریږي ولا تحزن فکر من کېږه په مونږ باندې الا منجوکا یقینا مونگا نجات درکون کے تعالی وعالکا آلستالا الا امراتکا مگر نخدستا کانت من القادرین یقینا داد باقی پات کے دن کو ندا ان سکتا کافر ہوا انا منزلونا منازلون کے یو علا حاضر قریتے فاہل دے خاربانے رجزن غذاب من السماء دا اسماننا بما کانو یفسقون فسبب داغے چھ دوی کم بدماشی کولا سورہ let me find out
सूरह हूद पैदा होगा आयत नंबर नस्बेतने वाले वलक़द जात रसुलना यकीनन रागले फरिश्ते ज़मूंगे इब्राहिम तबिल बुशरा व बशारत द बचे कालो दे फरिश्तो सलामन तीसरी पानी अस्सलाम वालेकुम कालो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलामुन वालेकुम अस्सलाम फमा लबिसा ला ढेर वक्त नो दे करे अंजा के रायड़ बेवजदे योगी लके हनीज़िन ज्वंदेरी खड़े शवे अजी बारी पता न पाते लगे सालिम सालिम गिलके करो सही जमुंगे दे कबाइले रखे उस मई सालिम गढ़ पतनों की गई तब होता क्यों गई हिरात की गई नो दार इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा गई कल्चरो गिलके दी दोष तो दो काल गिलके को पूरा शे के संग और वगैरह फलम्मा रआए दियहु कल चोले दर्द लातुन ला तसिल इले चनर से दर्द वशद सीता नर से दर्द क्या दा माना चदरी क्यों नास यानी दे लातुन निजे कोल होता नकेरहु इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा नाशना उगणदा वाओ जसमिन खीफा औ पजके महसूस कर दुनिया यार इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सीधा वाजिब है माने खुराक को लेना कहीं दा ज़माने कल सरदाओ कि चा बच्चा कोर के खुरास काकू को ब्या बे आगत तकलीफ न वर्को बीमार द कोर के वो बस करी थी तजमुंगा कल्चर को ख्वाजा माना की उसको अक्सर और सलशपे में बशिश पे दमर्ज सही कि दुई न पढ़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दई जमा कोर तकाला द पार रहा कि खुराक न के कसरत जक खुराक के ऊपर लाश दो उतर देश तो खुराक के दगर मुआशरे रिवायात वाला यह खत्म कर वर्ते ला तखफ यरेकमा इल्ला उरसिलना मुगली गली से इला कौमिलोता व मरातो कायमतुन नो वेदल संगर आगली व्यस्ता बचे की और दे वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम उम्र 99 इयर्स न नबी काला अद खज अगर सारा दागे हुक्म नबी काला सूरत सलोर निम शरे काला 10 नबी है कि सलोर निम शरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते इस्ताव बचे की खुदा हजरत सारा ता किचन के लिविंग रूम तर ख्वाकी किचन के दे मिलमनो दा खुराकी तैयारो नुदा दियो खान सही उस दौरान नबी का बुदाए और न नबी का वमरातुहु कायमतुल खद इब्राहिम वला लवा फज़यकत देवखंद फबशरनाम वल बशारत बेइस्हाका पैस्हाक में वरा इसहाक याकूब हमको सदा हुए कि न सिर्फ दा चिस्ता से बजवी की द्वाड़ा बतर दे जवंदी नो से बहुमी नहीं दागा नुम याकूब भी नो से हालांकि बूढ़ा वाली जो सड़ी जेल रुशी नो सो वक्त बे दे जवंदे न पाती की ना गई वर्ते न तासु बजवंदी तबलीग सो भी नहीं नसे हुई नहीं तालब दे सजे या वैलता हाय अफसोस अले दो आया जब बचे सी गम व अना हजूदुन सदल बुडे व हाजा बाली अदा मेड़ समारे शेखन जोड़ बुडा इन हाजा लशेउन अजीब यकीनन दाडे यो अजीब कार दे कालू देव तो अताज बेना मिन अम्रिल्लाह आयत ताजुब के अल्लाह दो हुक्मना रहमतुल्लाह व बरकातुहु अलैकुम रहमत दा अल्लाह दे बरकतुन ता सुबाने ओ कोरवालो इन्नहु दा अल्लाह ताला हमीदुल द सिफत मुस्तहिक दे मजीदुल द बुजुर्गे हामिल दे फलम्मा ज़ाबान इब्राहिम अर्रो चिकल लाड़ दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यरा वजातुल बुशरा व तराग ज़ेरे युजादिलुना न दो आर्गुमेंट्स गोल मुंसरा फी कौम लूत दो कौम लूत बाप के इन इब्राहिम आयतीन इब्राहिम लखलीमुल दे हौसला मंसरे हो अवाहन रुजू कौन के मुनीबुल इनाबत कौन के अल्लाह जानिब दा रहमत इंतजार
یا ابراہیم علیہ السلام ورته ننا غالا کتا سو خلق ټایم پکار دے دور در مهالا کوي ټیک تروان خلق ته کې دیشي اسلام وشي ځکه پیغمبر کلم دانه غواړي چې خلق ته هلاک شي نو دای لګیاو د فرشتو سره ابراهیم علیه السلام ارګومنټس کول بحث کو ورسره ناغي ورته ابراهیم انا فی دا فیصله شوه دا فیصله بدلیدو نه ده یا ابراہیم و ابراہیم آرزنا دا فریق دا خبر انہو قد جامر ربک یقینا راغل دے حکم درستا و انہم آتیم یقینا دوی تراتوں کے دے عذاب غیر مردود چن بچ واپس کولے ولما جات رسولنا اگر چرال فرشتے زمونگا لوت علیہ السلام تاثیر بہم دے غمز دکر شر دوی دو وجے وضاق بہم زرغن اتنگ شر دوی دو وجر سینے پہ اعتبار ٹینشن پر آگئے وقالا ویوے هذا یوم حسیب ویدا ڈیرا شدید اور ازدہ وجاءو قوم یورعون الیہ اس قوم تے چھ پتہ لگے دا چھ دلوت کور تا دیر شایستہ کام نہ غلی دی اخو بد اخلاق خلق وجاءو قوم راگد تقوم ددو یورعون الیہ رامندی وارد جانبتا ومن قبل کانو امخد دیودوی چی عملون کول گنداو ناکارا قال اوید یا قوم او قوم زما ہاولائے بناتی دادونا دا قوم زما بناتی مانا دادونا دا قوم زما اُنَّا تَحْرُ لَكُمْ دا جائز دیتا سرد نکاح پہ اعتبار فَاتَّقُ اللَّهُ وَيَرِي گئی دا اللہ نا وَلَا تُخْزُونِ امرسوا کوئیما فی زیتی جمع منوباب کے علیہ منکم آیا نشتر تاسو کے رجلن یو سڑے رشیدن چیا کے سڑی توبی یو سڑی توب والا سڑے تاسو کی نشتر تاسو ہوئی چی دا کار خاصم دیر ناروا دے ملمت دا دائرہ دا کو موضوعی قوم ورتسو گئی قالوا دوئے لقد علمتا تا پتر مالنا فی بناتک من حق چنیستر زمونگا دیجنو دا قوم تا تحس ضرورت وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ یقینا تپوئیگی ما نرید پاشیچ زمونگا ارادہ دا قالا اوید لو ان لے بکم قوتا کاش کے وے زما پتا سبان طاقت او آویلا رکن کہ زما تا سبان قوت ما بتا سنن ٹول پانسی کری ہوئی او آویلا رکن شدید یا کاشما پناغستے شویلا رکن شدید یو مضبوط قبیلی تا کاشی یو مضبوط قبیلی زما تا سپورٹ کے ولا رہے قالون دویو تووے فرشتو یالو تو اولوتا انا رسول ربک منگا قاصدان درفتایو لن یسلو الیکا من خفریدا دیتام نشی تشکولے من خفریدا نام نشی تشکولے انا رسول ربک لن یسلو الیکا فاسر بعالکا دشبی بوزا دا کور والا دے دے کتائم من اللیلے پیویس دشبے کی ولا یلتفت منکم احد پشاد نگوری سوکسناتنا الا امراتک مگر خزد مبوزا انہو مصیبوا ما اصابہم یقینا دے ترسیدن کے دے عذاب چی رسیدن کے دے دویتا ان موعدو مصبح او وقت مقرر دا عذاب دوئے اغد الصبا نلوت علیہ السلام خود دمرا فیڈپ شو اگو بھی نظر نشی کیا دے صحیح در مازی کا بہت ہو ورتے رہی کیسرا بس وقت کی سہار نلوت علیہ السلام ورتے نظر نشی کیا نئی ورتے علیہ الصبح بقریب آیا سبا نزدے ند خصو گھنٹی بھی فلما جاء امرنا کل چراغ عذاب منگا جعلنا غالیہا سافلہا منگا سر چپک لگئی جعلنا غالیہا سافلہا دا لوڑ طرف مولا اللہ دیکھ لو اللہ کے طرف مولا لوڑ نو دا سے جبریل امین دا سے دا غزمہ کون سے تکڑا نو دا سے یوڑا بارا ابن عباس سے کوئی تمہارا برے یوڑا چردی دے چرگانو دا سپو دے پیشوگانو آوازونا دا اسمان مخلوق ہوئے دا چاوئے دا اسمان مخلوق نو دا اللہ دا سے راو کٹکڑا جرا کٹکڑا سب چپا یو درام سرے راو دا سکا صحیح اداو نشو دا پاسے بیا کانی پڑھو اور دلام سر داخلہ رکھا دا پاسے بیا دا ڈبر و بارانے پہ اکو وانترنا علیم حجارتا من سجیل اراور اور لنگ دوی باندے دبر امپر اوور ولے موسال تشکر سے آخر توگوڑے یا سبحان اللہ اور فضل شفر سبق انا منزلون علی هذه القرية من نازل ان کے
پال د دې علاقې باندې رجزن عذاب د اسمان بما كانوا يفسقون وسبب دا فسق چې دوی کولو ولقد ترکنا منها آیه امنګ پر خودلی دی ملاد دغه عذاب را آیه نشانه بینه واضح لقوم یعقلون اقون پر چې عقل کوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابه ته پوښتنه وې دغه عذاب څه نشانه دي حضور اسلام ورته البحر المیت ډډ سی څه بهیره مرداب څنګه چې داسې مکه وجود کړه دلان سره راخلاص کړه نه په ټول ماین دو څنګه سدونه چې سارت وغیرہ هغه ابزار څه په دغه وبو کې اوس هغه د چرچ ډډ سی دا اکی ځوان نشته دا وبو په حرکت هم نه پوهیږي صحیح او دا غیر ډنسټي او کثافت هم دومره زیات ده وبو چې تا ډوبای نه سمندر دی خدا ډوبای نه ته پاسه په داسې کې لکه پیلو چې کوي خلک ځان ته دا ایر والا پیلو یې سر ده اب کې لګي سټډي کوي کتاب سمندر کې ګرځي او کتاب وایي او ساټ د دنیا ساټ په کې هر قسمه صحیح دې وجه سکن ډیزیز لپاره بهترین علاج دی سکن ډیزیز لپاره بهترین علاج هم دی نو حضور ایسا او البحر المیت د امریکای والا الف اسکویشن وکړو خدایو کنستل وکړو نو یو ځای نه سلور زره ډانچې د انسانانو را پیدا کړې د بدن وړو کې سلور زره او وې تاسو یو پرې زره د شي دي خدا سختي په دې خټه کې لکه سړی چې خشت راوړي سور ورده یو پکې و کنکریټ صحیح نو سلور زره ډانچې لکه چې تمره هایټ نه لاندې را خلاص نو حضور اسلام البحر المیت او دین والحجاره السوداء په خدا خطه کې تور سوځېدلې کاني دي تسلګونه میله په دې فریوی باندې بځي ټول طرف ته ورسې نشته سوځېدلې کاني پراته دي او حضور اسلام فرمایي ان ارضها لا تخرج ماء عذبا ولا تنبت خضرا نه پکې شین ډکه راغليږي نه پکې د سکاپ او بروزي نه د شین ډکه نشته اوس ځای په ځای باندې روډ په یسته دی بل ځای نه خاور غړي او هغه ځای ورچې نو سوالو واړه پکې کړلې دي یعنی هغه ځمکه په خپل سوځېدلې ده ازمکه خو کان سره سوځېدلې عذاب والا کان سره په خپل درغونه نه کوي اول ته وبنيشته ازما کې لاندې چې کوم وبدي هغه سانټ لکه څنګه چې ډېر سی وبدي بس هغه وبم هغه شان دي نو هغه لسکلو نه چې استعمال نه دی هغه کپړې نشي وځي ځکه ټول سانټ دي نو وبو یا په کانټینر کې راړي یا پایپونو کې الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علیه وصحبه اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران منا وذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار إنه خير حافظ